أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون خدای پاک یقیناً حکم ورکوي د عدل او د احسان د دې چې کم خلک خپلوان نه دي هغه هم خپلوان ګڼئ د خپلوانو په شان دې ګڼئ او هغه شان دې ورسره مدد کوئ او هر قسمه د بې حیایۍ او چې کومې ناپسندیده خبرې دي هغې نه او بغاوت نه تاسو منع کوي او تاسو ته نصیحت کوي دې لپاره چې تاسو پوه شئ دا آیت د هرې جمعې په دویمه خطبه کې او د اخترونو چې کومه دویمه خطبه یې هغې کې دا ویلې کېږي دې کې د ځینو نیکو ذکر شوی دی چې د کولو خدای پاک حکم فرمایي او د بدو ذکر دی چې ترنه د منع کېدو خدای پاک ارشاد فرمایلی دی او د حقیقي مؤمن همدغه نشاني ده چې د خپل ایمان مضبوطولو لپاره د خدای پاک په ارشاداتو او په نصیحتونو د عمل کوي کني هغه مقام نه ملاویږي چې یو مسلمان نه حقیقي مؤمن جوړي په دغه آیت کې چې د کومو نیکو ذکر شوی دی د عدل احسان او د ایتاء ذی القربی د دې په حواله حضور فرمایي چې زه د حضرت مسیح موعود علیه السلام ارشادات چې هغوی خپل مختلفو کتابونو کې لیکلي دي په مختلفو مجلسونو کې بیان فرمایلی دي هغه به وړاندې کوم د هغوی هره خبره حضور فرمایي چې د یو محور چاپېره ګرځي خو نصیحتونه په مختلف رنګ کې دي چې زموږ رهنمایي کوي خپل ژوند د خدای پاک د حکمونو مطابق تیرولو باره کې هغوی د دغو خصوصیاتو د نیکو ذکر صرف د انسانانو سره تعلقات په لړ کې نه دی فرمایلی بلکې دغه خبره هم هغوی فرمایلی ده چې خدای پاک سره څنګه عدل د احسان او د ایتاء ذی القربی تعلق ساتل به پکار وي هغوی د دغه خبرې تفسیر داسې عارفانه رنګ کې بیان فرمایلی دی چې په حقیقي رنګ کې د خدای پاک سره د تعلق عرفان ملاویږي چې یو مؤمن د ایمان او د یقین نوې منزلونو طرف ته بوزي حضور فرمایي چې بهرحال دا وخت به زه ځینې حوالې ستاسو مخې ته وړاندې کوم چې که انسان پې غور وکړي او خپل د ژوند برخه جوړولو یې کوشش وکړي نو یو داسې لایعمل موږ ته ملاویږي چې په حقیقت کې
زموږ تعلق د خدای پاک سره جوړي او د یو بل د حقونو پوره کولو طرف ته زموږ پام ګرځي او داسې ښایسته معاشره هم بیا قایمیږي چې پکې د خدای او د بندګانو حقونه پوره کیږي او داسې معاشره وي. همدغه څیز دی چې د معاشرې د امن ضمانت هم دی او د دنیا د امن ضمانت هم دی. خو افسوس دا دی چې د دنیا اکثریت د یو بل حقونه غصب کولو طرف ته توجه لري، که مسلمانه دنیا ده که غیر مسلمه دنیا ده. مسلمانان د خدای پاک نامه خو اخلي خو د خدای پاک په نامه ظلم او په تعدی کې ډېر مخکې شوي دي. په دغه حال کې بیا د مسیح موعود علیه السلام منونکیو دا فرض دی، دا ذمهواري ده چې د خدای پاک حکمونه دی وړاندې ساتي او خپل اصلاح دې هم کوي او د دنیا د اصلاح کوشش دې هم کوي. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي د خدای حکم تاسو ته دا دی چې تاسو هغه سره او د هغه خلقت سره د عدل معامله کوئ، یعنی د خدای او د بندګانو حقونه پوره کوي او که دې نه زیاتېدی شي نو صرف عدل نه بلکې احسان کوئ، یعنی د فرایضو نه زیات او داسې په اخلاص د خدای پاک بندګي کوئ چې لکه تاسو هغه وینئ لګیایئ. مخکې خو د حقوق العباد باره کې فرمایلی دي او بیا فرمایي چې د خدای پاک بندګي په داسې انداز کوي چې لکه تاسو هغه ګورئ لګیایئ او د حقونو نه زیات د خلکو سره د مروت سلوک کوئ او که دې نه هم زیاتېدی شي نو داسې بې وجه بې غرض د ذاتي خواهشاتو نه بالا شئ، بې غرضه شئ، بغیر د څه مقصد نه د خدای پاک عبادت کوئ. د خدای پاک عبادت او د خدای پاک د مخلوق خدمت کوئ، یعنی خدای پاک عبادت کوئ نو هغه هم بې غرضه شی کوئ، د غرض لپاره مه کوئ او د خدای پاک د مخلوق چې خدمت دی نو هغه هم په بې غرضۍ کوئ لکه د خپلوالۍ په جوش چې څوک کوي. بیا د دغه آیت مطابق د خدای پاک حق پوره کولو طرف ته هغوی زموږ پام ګرځوي او نور په وضاحت فرمایي چې د بندګانو حقونه به څنګه پوره کوئ. فرمایي په وړومبي طور د دغه آیت معنی دا دی چې تاسو خپل خالق سره د هغه په اطاعت کې د عدل د طریقې رعایت لرئ، ظالمان کیږئ مه، همیشه د دې خیال ساتئ، همیشه د عدل په طریقه عمل کوئ د خدای پاک په اطاعت کې. نو لکه څنګه چې په حقیقت کې د هغه نه بغیر هیڅوک هم د پرستش د عبادت لایق نه دی، هیڅوک هم د مینې لایق نه دی، هیڅوک هم د توکل لایق نه دی، ځکه چې د خالقیت او د قیومیت او د خاص ربوبیت په وجه هر حق هم د هغه دی. خدای پاک سره عدل څه دی؟ د اطاعت تعلق لرل خدای پاک سره او خدای پاک سره د اطاعت تعلق په دې لپاره ساتي چې هغه خالق دی، هغه قایم دی او قایم ساتي، قایم ساتونکی دی، ربوبیت د هغه په لاس کې دی، هغه رب دی، پالي او زموږ هر حاجت پوره کوونکی دی. نو ځکه دا حق هم د هغه دی چې په هغه د توکل وکړی شي، هغه سره د مینه وکړی شي. همدغه شان تاسو هم هغه سره بل څوک د هغه په پرستش کې، د هغه په مینه کې، د هغه په ربوبیت کې مه شریکوئ او که تاسو دومره مو وکړه نو دا عدل دی چې د رعایت په تاسو فرض دی. دا عدل دی د خدای پاک په معامله کې، دا کول ضروری دی. او بیا که دې نه ترقي کول غواړي، دې نه مخکې قدم پورته کول غواړي نو د احسان درجه د هغه دا ده چې تاسو د هغه د عظمتونو داسې قایلان شئ او د هغه په دغه مخې د خپل پرستشونو کې داسې ادب نه ډک شئ او دغه په مینه کې داسې ورک شئ لکه تاسو د هغه عظمت او د هغه جلال او د هغه لازوال حسن ولیدو.
بل قدم د احسان دی. خدای پاک باندې احسان خو نشي څوک کولی، خو مطلب دلته دا دی چې د هغه په عبادت کې، د هغه په عزت او د هغه په احترام کې، د هغه په مینه کې دومره زیات ځان ورک کړئ لکه تاسو د هغه عظمت هم وکتو، د هغه جلال هم وکتو او د هغه د صفتونو تاسو مطالعه وکړه، د هغه لازوال حسن هم ولیدو. او بیا فرمایي چې دې نه پس د ایتای ذی القربا درجه ده، او هغه دا ده چې ستاسو عبادت، ستاسو مینه او ستاسو فرمانبرداري د هر څه نه تکلف او تصنع بیخي لرې شي. مخکې خو کیدای شي چې احسان په رنګ کې چې کوم کوشش تاسو کوئ نو څه تکلف وي پکې، څه بناوټ پکار وي پکې، کوشش پکار وي، خو بیا دا یو مقام ترلاسه کوي چې بیخي تکلف او بناوټ ته نه لرې شي. د زړه په جوش او په جذبه تاسو د خدای پاک عبادت کوئ او د هغه عظمت او جلال پیژندونکي شئ، او داسې په د زړه تعلق نه هغه یاد لرئ لکه څنګه چې تاسو خپل پلاران یاد ساتئ. او ستاسو مینه د هغه سره داسې شي لکه څنګه چې یو ماشوم خپلې مور سره مینه لري. بیا فرمایي او په دویم طور چې کومه همدردي چې د حقوق العباد باره کې ده، د انسانانو باره کې ده، د دغه آیت معنی دا دي چې خپل ورونو او انسانانو سره عدل کوئ او د خپلو حقونو نه زیات د هغې سره څه تعرض مه لرئ او په انصاف قایم پاتې شئ. عدل قایم کوئ او تر څو چې ستاسو حق دی هغه تاسو هغې نه بیخي خامخا غواړئ، خو په انصاف ولاړ اوسئ. غلط قسمه مطالبې ستاسو نه دي پکار. او که دغه درجې نه ترقي غواړئ نو دې نه مخکې بیا د احسان درجه ده، هغه دا ده چې تاسو خپل د ورور د بدۍ په مقابله کې نیکي کوئ، یعنې که څوک بد کوي تاسو سره نو هغه سره نیکي کوئ، دا احسان دی. او د هغه د آزار په بدل کې هغه ته آرام ورکوئ، یعنې څوک تکلیف درکوي نو هغه له آرام ورکوي، خوشحالي له د ورکولو کوشش کوئ او د مروت او د احسان په طور د هغه دستګیري کوئ. بیا د دې نه پس د ایتای ذی القربا درجه ده، هغه دا ده چې تاسو څومره قدر نیکي کوئ خپل ورور سره، یا څومره چې د انسانانو خیرخواهي کوئ نو دې نه هم څه قسمه احسان هم مطلب نه وي. بلکې په طبعي طور څه د غرض نه بغیر دا کارونه د تاسو نه کیږي. داسې کارونه چې کوئ نو په طبعي طور د تاسو نه کیږي، لکه څنګه چې د خپلوالۍ د شدت په جوش کې یو خپلوان د بل خپلوان سره نیکي کوي، هیڅ غرض پکې نه وي بلکې د زړه جوش پکې. نو دا د اخلاقي ترقۍ آخري کمال دی چې د مخلوقاتو په همدردۍ کې هیڅ قسمه د نفس مطلب یا مدعا یا غرض ترمنځ نه وي، بلکې ورورولي او د انساني قرابت جوش دومره د اعلی درجې نشونما بیامونتې وي چې په خپله بغیر د څه تکلف نه او بغیر څه د شرط د شکرګزارۍ یا د ستمې یا دعا یا څه قسمه نتیجې د تمې هغه نیکي دی صرف د فطرت د جوش نه د هغه نه کیږي. یعنې دا چې څوک د شکر کوي ستاسو یا تاسو لپاره څه دعا وکړي نو هیڅ قسمه د نیکۍ خواهش دا هیڅ قسمه نه دی پکار د چا نه، بلکې خالصتاً د هغه د قربت د تعلق په وجه دا کار کیږي. نو دا هغه سلوک دی چې د ټولو نه مخکې خو موږ ته یو بل سره کول پکار دی او بیا پکار ده چې دا وصي کو او تر نورو یې ورسو. بیا د حقوق الله په حواله نور فرمایي
د خدای پاک د حق چې کوم اړخ د دغه لروي د دغه آیت معنی دا دي چې د انصاف په پابندۍ د خدای پاک اطاعت کوي ځکه چې چې تاسو پیدا کړی او تاسو پرورش کوي او هر وخت کوي نو دغه د حق دی چې تاسو دغه د اطاعت کوي خدای پاک تاسو پیدا کړی پرورش کوي سامان د دنیا تاسو درکړی دي نو دغه د حق جوړیږي چې دغه اطاعت کوي او کدی نه زیات تاسو بصیرت لرئ نو صرف د حق رعایت نه بلکې د احسان د پابندۍ په پابندۍ دغه اطاعت کوي رومبه خو عدل دی چې خیال ساتي چې هغه موږ پیدا کړي او زموږ ضرورتونه پوره کوي لګیا دي نو موږ به اطاعت کوو او بیا دې نه زیات د خدای پاک اطاعت دغه په د خدای پاک اطاعت د احسان لروي کول په کار ځکه چې هغه محسن دی او دغه احسانونه دومره دي چې شمیر نشي کېدی که د خدای پاک احسانونه شمارل شروع کو نو بیا دغه د احسان اطاعت کوي دا د احسان مقام د ظاهر د چې عدل د درجه نه زیات د درجه ده چې پکې د اطاعت هر وخت د اطاعت په وخت د احسان ملحوظ وي او چې هر وخت مطالعه او ملاحظه د انسان د محسن شکل او شمایل د نظر مخه ته راولي نو ځکه د احسان په تعریف کې دا خبره داخله ده چې په داسې طور د عبادت کوي چې لکه خدای پاک ویني لګیا دی نو دا د چې کله د احسان رنگ وي نو د احسان رنگ دا دی چې محسن چې کم دی چې احسان کړی دی خدای پاک باندې خو انسان احسان نشي کولی خو د خدای پاک احسانونه دي چې هغه یادول انسان نه احسان کوونکی جوړ کی او د خدای پاک احسانونه یادولو لپاره هغوی فرمایي چې دا طریقه ده چې څوک چې په تاسو احسان کوي لګیا دی نو د هغه شکل او د هغه خصوصیات ستاسو مخې ته راشي نو چې کله هغه مخې ته راشي نو بیا ستاسو د زړه تعلق هغه سره پیدا شي او بیا د خدای پاک په معامله کې چې کله دا تعلق پیدا شي نو بیا به تاسو په اخلاص دغه عبادت کوئ او دا عبادت بیا داسې دی لکه ستاسو زړه کې دا خیال پیدا شي په دماغ کې هم راشي چې کله عبادت کوئ چې لکه تاسو خدای پاک وینئ لګیا یې بیا فرمایي چې د خدای پاک اطاعت کوونکي په حقیقت کې د دریو قسمونو دي اول هغه خلک چې د محجوبیت په وجه او د اسباب د لرویه د خدای پاک د احسان ښه طریقې سره ملاحظه دغې نه کوي پرده په پرته ده یا په اسبابو باندې زیات ډاډ لري نو ځکه د خدای پاک د احساناتو باندې هغوی صحیح طریقې سره پوهېدی نه شي خبرېدی ترې نه شي او نه هغه جوش په هغې کې پیدا کېږي ځکه چې هغوی خبرېدی نه شي نو ځکه جوش هم نه پیدا کېږي چې د احسان په عظمتونو چې څوک نظر کوي نو پکې پیدا کېږي او نه مینه په هغې کې حرکت کوي هغه مینه چې د محسن چې کوم عظیم عنایتونه دي د هغې په تصور په حرکت کې راځي د صحیح تصور چې د خدای پاک نه پیدا کېږي دغه شکل مخې ته نه راځي دغه د احسانو خیال نه پیدا کېږي دغه باره کې چې انسان سوچ نه کوي نو په حقیقت کې د خدای پاک د ربوبیت باره کې نو بیا هغه جوش نشي پیدا کېدی فرمایي د محسن د عظیم عنایت او تصور په چې کوم د زړه کیفیت په حرکت کې راځي هغه نشي پیدا کېدی د محسن چې کوم عنایت دي دغه چې انسان تصور کوي په زړه کې چې پیدا کېږي نو هغه نشي بیا پیدا کېږي صرف په یو اجمالي نظر د خدای پاک حقونه خالقیت وغیره هغوی مني داسې خلک په مجموعي طور په سرسري طور د خدای پاک خالقیت مني چې او خدای پاک خالق دی هغه موږ پیدا کړي جوړ کړي یو خو د دې د جوړتیا علم هغوی نه لري
او د خدای پاک د احسان هغه تفصیلات چې ور باندې یو دقیق نظر غورځول د هغه حقیقي محسن د نظر وړاندې راولي دی بیخي مشاهده نه کوي په جوړتیا دا نه ګوري چې د خدای پاک د خالقیت حق چې کم دغه څه غوښتنه کوي موږ نه د دې په جوړتیا مطالعه نه کوي ځکه چې د اسباب پرسته دوړه دی منی کې د حقیقي مسبب چې کم پوره مخ ته غلې دونه د دنیوي اسبابو دوړه راغلي وي هغې د دې په وجه هغوی د خدای پاک مخ په صحیح طور نشي په صفا نشي کتی او ځکه هغې ته هغه صفا نظر نه ملاویږي چې ورباندې په کامل طور د حقیقي عطا کوونکي جمال په دې مشاهده کولی شي یعنې چې کوم عطا کوونکي دی حقیقي عطا کوونکي دی د دې په ښایست دې نظر وکړی شي هغه دا دې ته نه میسر کیږي د دې ناقص معرفت د اسبابو د رعایت کدورت سره ګډ شوی دی چې کوم معرفت هغوی لري د خدای پاک باره کې چې کوم لږ ډېر علم لري چې کله یې لمونځ وکړو کله یې ونه کړو کله حق پوره کړل کله یې پوره نه کړو دې کې کدورت ملاو دی د اسبابو د دنیا چې کوم څیزونه دي د دنیا خواهشات هغه شامل شي نو ځکه د خدای پاک مخ هغوی په صحیح طریقه نشي لیدی او د دې په وجه چې د هغې د خدای پاک احسانات ښه طریقې سره نشي لیدی او پخپله هم د هغه طرف ته التفات نه کوي چې د احساناتو د مشاهدې په وخت پیدا کیږي د التفات نو دغه شان پوره پام نه لري داسې پام چې د محسن مخ ته راشي د نظر بلکې د دې معرفت تتوي بیخي پټ وي په صحیح طریقه ورته د خدای پاک مخ نه ښکاري وجه دا چې څه خو هغوی په خپل محنتونو په خپلو اسبابو ډاډ لري او سره تکلف په طور هغوی دا مني چې د خدای پاک حق د خالقیت او رضاکیت په زموږ سر واجب دی په صفا طور دوی خبر نه دي او د دې ډاډ دا وي چې موږ دا وکړو زموږ دا علم او د دې په وجه زموږ دا کار نه وشو هم په هغې دې ډاډ لري او ورسره څه نه څه د دین سره سره هم دوی لري د دین په ماحول کې چې دوی اوسیږي چې د خدای پاک حق خالقیت دی د خالقیت حق دی چې خدای پاک موږ پیدا کړي یو موږ له رزق راکړی دی موږ له سامانونه پیدا کړي دي د پرورش سامان پیدا کړی دی نو دا ذهن کې وي خو دا ګډوډ حل وي د هغوی او په دغه ګډوډ حل کې هغوی د خدای پاک مخ نشي لیدی او څوک چې خدای پاک انسان له د هغه د فهم وسط نه زیات تکلیف نه ورکوي نو ځکه تر څو چې هغه په دغه حال کې وي هغه همدغه غواړي چې د هغې د حقونو شکر ادا پوره کړي او په آیت ان الله یامر بالعدل کې د عدل نه مطلب همدا دی چې د عدل پر رعایت باندې دې اطاعت کوي د خدای پاک رحمانیت به دلته پکارېږي چې کوم داسې خلک دي چې په پوره طور مخ نشي کتی د خدای پاک هغې سره هم د رحم سلوک کوي او د دوی دغه حال کې هم دوی قبلوي خو فرمایي خو دې نه مخکې هم یوه مرتبه شته د انسان عدل خو بنیادي څیز دی دا کم از کم معیار دی د یو مسلمان خو دې نه مخکې د انسان معرفت دې نه مخکې بیا د انسان معرفت دا دی لکه څنګه چې مونږ بیان کړي دي چې د انسان نظر دی د اسبابو د رویت نه بیخي پاک او منزه شي او د خدای پاک فضل او احسان چې کوم لاس هغه وویني صرف په د دنیاوي اسبابو باندې ډاډ نه وي بلکې هغه د خدای پاک احسان وګوري د هغه نظر بیا چې کوم انسان په بل قدم واخلي مخکې قدم پورته کړي په مکمل طور په خدای پاک باندې انحصاري د غیر فان ترلاسه کړي او په دغه مرتبه انسان د اسباب د حجابونو نه بیخي بهر راشي په دنیاوي څیزونو باندې ډاډ نه کوي بلکې مکمل ډاډ به خدای وي او دا مقوله مثلا چې ما اوبه ورکړې وي نو ځکه زما فصل ښه شو یا زما په مټو په زور باندې دا قبضوي ماته ترلاسه شو یا د زید له مهربانۍ نه فلان د زید په مهربانۍ فلان مطلب مې پوره شو او د بکر په خبرګیرۍ زه تباهۍ نه بچ شم دا ټولې خبرې بې حیثیت او باطله معلومېدل شروع شي ورته نه په خپله څه خوبه انحصار لري
او نه د خپل په خوبه په کوشش نه سر لري نه چا بل چا په مدد او د په خوبه نه سر لري دا هر څه معمولی سوزونه شي او د یوې هسته او د یو قدرت او د یو محسن او یو لاس ورته ښکاري او چې کله انسان اول بیا انسان په یو صفا نظر چې ورسره یو ذره د اسبابو د شرک دوړ پکې نه وي هغه د خدای پاک احسانونه وګوري او چې کله خدای پاک داسې ښکارېدل شروع شي نو بیا د خدای پاک احسانونه انسان وګوري او دا کتل دغه قسمه دومره صفا او یقیني وي لکه چې د داسې محسن د عبادت په وخت هغه بیا غایب نه ګڼي بلکې حاضر ګڼي عبادت یې کوي بیا که عبادت کوي انسان که مونځ کوي نو بیا خدای پاک هغه ځان ته مخې ته ګڼي او د دغه عبادت نامه په قرآن شریف کې احسان دی او داسې سجدې کې خدای پاک ته لکه هغه ورته مخې ته دی او دې باره کې دې ته خدای پاک احسان وایي د خدای پاک په معامله کې او په صحیح بخاري او په مسلم کې په خپل رسول کریم د احسان همدغه معنی بیان فرمایلی دي خبره بیا همدلته نه ختمیږي بلکې مخکې فرمایي چې دغه درجې نه پس یو بله درجه ده چې نامه یې ایتای ذوالقربا ده او تفصیل د دې دی چې کله انسان تر یوې مودې پورې د خدای پاک احسانات د اسبابو د شرکت نه بغیر ګوري د خدای پاک چې کوم احسانات دي هغه بغیر د دنیوي اسبابو ګوري بغیر د شریک نه ګوري او صرف په خدای پاک باندې کامل ډاډ لري او هغه حاضر او بلا واسطه محسن ګڼي او دغه عبادت کوي نو دغه تصور او د تخیل اخري نتیجه به دا وي چې یو ذاتي مینه هغه به د خدای پاک سره پیدا شي یعنی بیا به خدای پاک سره یو ذاتي مینه پیدا شي او هیڅ غرض به دغه نه وي یعنی سسیز غوښتو لپاره اجت لپاره مینه نه وي بلکې یو ذاتي مینه پکې پیدا شي ځکه چې په تواتر د احساناتو دایمي ملاحظه خامخا د ممنون تن په زړه کې دا اثر پیدا کوي چې هغه ورو د هغه تن ذاتي مینه نه ډک شي د چا چې په احسانونه کړي وي د متواتر احسانونو چې کوم احساس دی هغه لیدل مسلسل چې خدای پاک څنګه احسان کوي لګیا دی او دغه پوهه او دغه عرفان ترلاسه کول بیا څه کېږي دا چې د خدای پاک ذاتي مینه پیدا شي ځکه چې دا اصول دی چې که دغه شان تعلق وي نو یو ذاتي مینې نه زړه ډک شي چې چا غیر محدوده احسانات په هغه باندې محیط شو نو په دغه صورت کې صرف د احساناتو په تصور هغه عبادت نه کوي بلکې د هغه ذاتي مینه د هغه په زړه کې کینی مخکې وختونو لپاره عبادت بیا خدای پاک هر څه ګڼل او د هغه عبادت د احسان رنګ شده پوه شو د بیا یو قدم مخکې لاړو د سما غوښتلو لپاره بیا مینه نه وي بلکې ذاتي مینه وي چې کوم خدای پاک سره دغه په وجه خدای پاک یاد دی او دغه په وجه د خدای پاک عبادت کوي لکه څنګه چې یو ماشوم یو ذاتي مینه خپل مور سره لري نو په دغه مرتبه هغه د عبادت په وخت سره خدای پاک ګوري نه بلکې ګوري او د رښتونې عاشقانو په شان د خوند هم ترې نه پورته کوي او ټول چې کوم د نفس اغراض دی هغه معدوم شي او ذاتي مینه د هغه دننه پیدا شي او دا هغه مرتبه ده چې خدای پاک ورلپاره لفظ ایتای ذوالقربا سره تعبیر ورکړی دی او دې طرف ته خدای پاک په دغه آیت کې اشاره کړې چې فذکر الله که ذکرکم اباکم او اشد ذکرا نو د خدای پاک ذکر کوي لکه څنګه چې تاسو خپل د آبا ذکر کوي بلکې د هغې نه زیات ذکر کوي نو دا هغه مقام دی چې د خدای پاک سره د سوچه مینې مقام دی بیا یې فرمایي چې دغه آیت چې ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی د دې تفسیر دا دی چې او په دې کې خدای پاک درېیمه مرتبه د انساني معرفت بیان کړي دي او درېیمه درجه د ذاتي مینې مرتبه ګرځولې ده او دا هغه مرتبه ده چې پکې ټول د نفس اغراض وسوسي او زړه داسې د مینې نه ډک شي لکه څنګه چې یوه شیشه د عطر نه ډکه وي د عطر شیشه چې وي بوتل چې وي او دغه مرتبه طرف ته اشاره په دغه آیت کې ده چې ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
یعنی ځینې مؤمنان داسې هم دي چې هغوی خپل ژوند د خدای پاک د رضا لپاره په بدل کې خرڅ کړی دی او خدای پاک په داسو باندې مهربانه دی او بیا فرمایي چې بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی هغه خلک نجات یافته دي چې خپل وجود خدای پاک ته وسپاري او دغه د نعمتونو په تصور په داسې طور د هغه عبادت کوي لکه چې هغه ویني لګیا دي. نو داسې خلک دي چې د خدای پاک نه اجر بیا مومي او هغوی نه څه ویره لري او نه څه غم. یعنی د دوی مدعا د خدای او د خدای مینه شي او خدای پاک نعمتونه د هغوی اجر وي. د خدای پاک نعمتونه د هغوی اجر وي. او بیا یو ځای کې فرمایي یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. یعنی مؤمنان هغه دي چې د خدای پاک د مینې په وجه مسکینانو له او یتیمانو له او اسیرانو باندې روټه خوري او دا وایي چې دغه روټه خورولو په بدل کې موږ تاسو نه هیڅ نه غواړو او شکر هم نه غواړو نه زموږ څه غرض دی او دغه ټولو خدمتونو نه زموږ مطلب صرف دا چې خدای پاک وینه د خدای پاک مخ ووینو. مطلب صرف دا دی چې خدای پاک دې موږ نه راضي شي او خدای پاک دې موږ ته ښکاره شي. اوس سوچ پکار چې دغه آیتونو نه څومره په صفا دا معلومیږي چې قرآن اعلی درجه د خدای پاک د عبادت او د صالح عمل عمده ګرځولې ده چې د خدای پاک مینه او د خدای پاک رضا د رښتونې زړه نه د دې غوښتنه دی په رښتونې زړه ظهور کې راشي او د خدای پاک رښتونې مینه ترلاسه کولو لپاره لکه څنګه چې په دغو آیتونو کې ذکر دی چې د هغه مخلوق سره هم ذاتي همدردي او تعلق قایمول پکار دی. او د دې حق یو مؤمن بنده د خدای پاک سره چې څوک مینه لري هغه په صحیح طور ادا کول په صحیح طور پوره کولی شي او کوي. بیا هغوی فرمایي چې خدای پاک تاسو نه څه غواړي. کشتینو کې هغوی فرمایي چې نصیحت کوي چې عمده چې تاسو د ټولو انسانانو سره د عدل سلوک کوئ او بیا دې نه مخکې دا چې تاسو هغوی سره نیکي کوئ چې تاسو سره هیڅ نیکي نه ده کړې او بیا دې نه مخکې دا چې تاسو د خدای پاک مخلوق سره داسې د همدردۍ سلوک کوئ لکه څنګه چې د هغوی حقیقي خپلوان وي لکه څنګه چې میندې خپلو ماشومانو سره سلوک کوي ځکه چې په احسان کې د خودنمایي یوه ماده هم پټه وي او احسان کوونکي چې کله خپل احسان ښکارم کړي خو چې کومه مور خو څوک چې د مور په شان د طبیعت د جوش نه نیکي کوي هغوی چې خودنمایي نه کوي نو آخري درجه د نیکو کارونو طبیعي جوش دی چې د مور په شان دی وي. او دا آیت صرف د مخلوق باره کې نه دی بلکې د خدای پاک باره کې هم د خدای سره عدل دا دی چې دغه نعمتونه یاد کړي دغه فرمانبرداري وکړي او خدای سره احسان دا دی چې دغه په ذات باندې داسې یقین تاسو کې چې لکه هغه وینې لګي خدای سره اطاعت القربا دا دی چې دغه عبادت د جنت په تمه یا د دوزخ له ویرې نه کوي بلکې که فرض کړی شي که نه جنت شته نه دوزخ بیا هم د مینې او جوش او په اطاعت کې د سفر کړی نه شي. دا ذاتي مینه ده د خدای پاک سره. مخکې چې کوم تفصیل بیان شوی دغه خلاصه د کشتینو کې هغوی موږ ته دا بیان فرمایلی دی. بیا د بندګانو حقونو طرف ته هغوی پام ګرځوي او فرمایي چې خدای پاک حکم کوي چې تاسو عدل کوئ او د عدل نه بیا مخکې دا دی چې تاسو د رعایت عدل سره د هغې باندې احسان کوئ. د احسان نه مخکې بیا دا دی چې تاسو داسې په داسې رنګ کې خلکو سره مروت کوي لکه چې هغوی ستاسو نازولي دي او ستاسو خپلوان دي. اوس سوچ پکار چې مراتب خو هم درې دي مرتبې خو هم درې دي. اول به انسان عدل کوي یعنی د حق په مقابله کې د حق درخواست کوي او بیا دې نه چې مخکې شي نو د احسان مرتبه ده او بیا دې نه چې مخکې شي نو احسان هم نظر اندازه کوي او داسې مینې سره د خلکو همدردي کوي لکه څنګه چې یو مور د خپل ماشوم سره لري یعنی د طبیعت په جوش دا نه چې د احسان پیرا ده. نو دا د حقوق العباد خلاصه شو. بعض جگہوں پہ آپ نے لوگوں کو غیر مذہب والوں کو بتایا کہ اسلام کی خوبیاں کیا ہیں
بعضو ځایونو کې هغوی اغیارو ته بیل چې کوم مذهبونه دي هغوی ته خلکو ته دا ویلي چې اسلام خو بیست دي. بیا جمعات ته چې هغوی کوم نصیحت کړی دی نو په مختلفو موقعو نو په موقع هغوی نصیحت فرمایي چې مخلوق سره داسې سلوک کوي لکه تاسو دغې حقیقي خپلوان یې. دا درجه د ټولو نه زیاته ده ځکه چې په احسان کې یوه ماده د خودنمایي وي او که څوک احسان فراموشي کوي نو محسن فوراً دا و چې زه ما تا سره فلانی احسان کړی و. خو د طبیعت مینه د فطرت مینه چې کوم مور ماشوم سره لري نو هغې کې هېڅ قسمه خودنمایي نه وي. که احسان کړی دی چا په چا نو ځینې وخت ورته رایاد هم کي خو مور یې چې په ماشوم دا احسان نه کوي بلکې یو باچا که مور له دا حکم ورکړي چې که ته دا ماشوم هم وژنې نو تا نه به هېڅوک هم تپوس نه کوي نو هغه دا خبره هم نه اوري او باچا ته به کنځلې وکړي حالانکې که هغه خبره هم وي چې د هغې لویدو پورې به زه مړه یم خو بیا هم د ذاتي مینې په وجه هغه به د ماشوم پرورش نه پرېږدي. اکثر مور پلار بوډاګان شي او د هغې اولاد وي او هېڅ امید د هغې په ظاهره دا نه وي چې اولاد نه به څه فایده پورته کړي خو باوجود له دې هم د هغې پرورش هغې په مینه او محبت کوي. نو دا یو د طبعي خبره ده چې کومه مینه تر دې درجې ورسي نو دې ته بیا د دې طرف ته اشاره په ایتای ذوالقربا کې شوې ده چې دغه قسمه مینه خدا پاک سره پکار ده چې نه د مرتبې څه خواهش نه د ذلت څه ویره. بیا هغې فرمایي چې د ادنا درجې عدل دا وي چې څومره چې اخیستې وي هماغومره ورم کوي یعنې دا د انصاف کم از کم معیار دی. بیا دې نه ترقي چې څوک وکړي نو د احسان درجه ده چې څومره اخیستې دي هغه هم ورکړي او د هغې نه زیات د بیا څه ورکړي نو دا احسان دی. چې څومره چې اخیستې دي هغه هم واپس کوي او بیا دې نه زیات هم څه ورکوي. او بیا دې نه مخکې د ایتای ذوالقربا درجه ده یعنې نورو سره داسې نیکي کوئ لکه څنګه چې یو مور ماشومانو سره بغیر د بدل د نیت نه په طبعي طور مینه کوي. قرآن نه دا معلومیږي چې د اهل الله چې ترقي وکړي نو داسې مینه ترلاسه کولی شي. یعنې که غواړي نو ترقي کولی شي او په ترقي داسې مینه ترلاسه کېدی شي د خدای پاک انسان ته هم د انسان ظرف وړوکی نه دی د خدای پاک په فضل دا خبره ترلاسه کېدی شي بلکې دا د وسط اخلاق په لوازمات کې شامل دي. فرمایي چې زه خو قایل یم چې اهل الله تر دې حد ترقي کوي چې د مینې د مور د مینې نه هم زیاته مینه بیا هغه انسانانو سره کوي. بیا هغوی فرمایي چې د عدل حالت دا دی چې کوم د یو متقي حالت د نفس اماره په صورت کې وي د دغه حالت اصلاح لپاره د عدل حکم دی. د بدو خبرو نه بهر راوتل خیالات نه بهر راوتل دا هم د عدل حالت دی. په دې کې د نفس مخالفت کول وي. د نفس مخالفت کول دا هم د عدل یو قسم دی د ګناهونو نه بچ کېدو لپاره. مثلا د چا قرضه ورکول ده واپس کول ده خو نفس هم دا خواهش کوي چې په څه طریقه دا ایثار کمه او په اتفاق د دې مدم تېره شي نو په دغه رنګ کې نفس نورم نر شي او بې باکه شي نو چې اوس به په قانون طور مس مؤاخذه نه شي کېدی. خو دا ټیک خبره نه ده. د عدل تقاضا د عدل غوښتنه هم دا ده چې کوم واجب قرض دی هغه دې ورکړی شي او په هېڅ باندې د هغه ایثار دې نه کړی شي. یعنې قرض دی هغه دې واپس کړی شي ایثارول نه دي پکار. ځینې خلک قرض ایثارولو باندې دومره نر شي چې په مکمل طور هغې انکار کوي که څه ثبوت نه وي په واضح طور نو بهرحال هغوی ته دا معلومېدل پکار دي چې خدای پاک د هغې هر عمل ګوري لګیا دی. او حضور وایي چې حضور فرمایي چې ضمناً به دا مهم چې د دین چې کوم جګړې وي دا هم ځکه شروع کېږي چې ځینې وخت خلک په غیر ضروري طور اعتبار په نورو وکړي حالانکې د خدای پاک دا حکم دی چې کله داسې څه معاملې وي د لین دین
نو دا لیکي دا نه چې زما ډېر جغت خپلوان دی زما ډېر جغت ملګری دی نو ځکه ما نه دي لیکلي دې نه جګړې پیدا کېږي او چې کوم نفس اماره دی هغه انسان په غلطو کارونو لپاره لمسوي نو بهرحال د یو مؤمن کار دی چې دې نه دې ځان ساتي او د عدل نه دې کار اخلي فرمایي زه په افسوس دا وایم چې ځینې خلک د دغو خبرو پروا نه لري او زموږ جومات کې داسې خلک شته چې ډېر کم پام لري خپل قرض واپس ورکولو کې دا د عدل خلاف خبره ده رسول کریم خو به داسې خلکو جنازه هم نه کوله نو تاسو دا خبره تاسو کې هر تنه دا خبره ښه یاده ساتي چې د قرضونو واپس کولو کې ناراستي نه ده پکار او هر قسمه د خیانت او د بېایمانۍ نه لرې تښتېدل پکار ځکه چې دا د خدای پاک د حکم خلاف خبره ده چې کوم هغه په دغه آیت کې کړې ده بیا فرمایي چې دې نه پس د احسان درجه ده چې کم تن د عدل رعایت لري نو د دې حدبندي نه پرېږدي نو خدای پاک هغه له بیا توفیق او قوت ورکړي هغه په نیکۍ کې نورو ترقي کوي تر دې چې عدل نه کوي بلکې د لږې نیکۍ په بدل کې ډېر نیکي بیا هغه کوي او د احسان په حالت کې یوه کمزوري لا پاتې هغه ده چې څه نه څه وخت هغه نیکي خلکو ته د احسان په تور یادم کې مثلا که 10 کاله پورې که چا باندې روټۍ خورئ او هغه چېرته د هغه خبرو نه مني نو هغه ته ووایي چې تر 10 کاله پورې زموږ د ټکړو غلام وي او دغه شان بیا هغه د دغه نیکي بیا سره کړي نو اصل کې احسان کوونکو کې دننه یو قسمه پټه ریام وي خو درېیمه مرتبه د هر قسمه د آلودګۍ نه او د الایش نه پاکه د هغه د ایتای ذی القربا درجه ده فرمایي د ایتای ذی القربا درجه د طبعي حالت درجه ده یعنی په کم مقام انسان نه نیکۍ داسې کېږي لکه چې هغه د طبیعت تقاضا وي او د دې مثال داسې لکه چې مور خپل ماشوم له پی ورکوي او د هغه پرورش کوي وایي چېرې هم دا خیال ورله نه راځي چې دا به لویږي او ما له به څه ګټه کوي او زما خدمت به کوي اندر دی چې که څوک باچا هغه له دا حکم ورکړي چې که ته د ماشوم له پی نه ورکوي او دا مړ شي بیا هم تاسو نه تا نه څوک څه تپوس نه کوي نو په دې حکم هم هغه پی ورکول پرېږدي دي بلکې داسې باچا له هغه داسې باچا ته به هغه درې څلور کنځلې هم وکړي ځکه چې د ماشوم پرورش د مور یا د طبیعت غوښتنه ده دې سره د دې بنیاد پس تمه یا په ویره نه دی همدغه شان چې کله انسان په نیکۍ کې ترقي وکړي او هغه مقام ته ورسي نو بیا نیکۍ هغه نه داسې کېږي لکه د طبیعت غوښتنه وي همدغه حالت ده چې مطمئنه بللی کېږي بیا فرمایي چې مور په خپل په ځان باندې تکلیف غمي خو ماشوم له د آرام ورکولو کوشش کوي په خپل په لون ځای سملي هغه له اوږد ځای ورکوي او چې ماشوم بیمار شي نو شپې ورله ویښه پاتې کېږي قسم تکلیفونه برداشت کوي اوس دا ووایي کومه مور چې دا هر څه د ماشوم لپاره کوي نو په دې کې د تصنع د بناوټ شک کېدی شي دا خو د سوچه مینې په وجه دی عمده د خدای دغه مینه د خدای پاک حق او د بندګانو حق پوره کولو لپاره یو مومن کې پکار دی چې وي فرمایي چې خدای پاک فرمایي چې د احسان د درجې نه مخکې شي او د ایتای ذی القربا مرتبه پورې ترقي وکړي او د خدای پاک د مخلوق بغیر د څه اجر یا د نفع او د خدمت په خیال د طبیعت او د فطرت د جوش نه نیکي کوي او یعنی د خدای پاک مخلوقاتو سره داسې نیکي کوي چې پکې تصنع بناوټ بیخي نه وي او بل موقع باندې هغوی دا فرمایي چې خدای پاک دا په یو موقع دا فرمایي چې لا نرید منکم جزاء ولا شکور یعنی چې کوم تن تر خدای رسېدلی د الله ترقیات ترلاسه کړي دي نو د هغه قاعده دا ده چې د هغه نیکي سوچه د خدای پاک لپاره وي او دغه په زړه کې د خیال هم نه پیدا کېږي چې دغه لپاره د دعا وکړي شي یا دغه شکر دې وکړي شي نیکي هغه صرف دغه جوش په غوښتنه کوي چې کوم د انسانانو د همدردۍ لپاره دغه په زړه کې ایښودلی شوی ده داسې پاک تعلیم نه موږ په تورات کې لیدلی ده نه په انجیل کې ورک موږ هغه لوستی دی خو داسې پاک او مکمل تعلیم نامو نښه پکې نشته هغوی فرمایي چې خدای پاک دا حکم دی چې د نیکۍ په مقابله کې نیکي کوئ او د عدل نه د ورمخکې کېدو موقع وي نو احسان کوئ او که د احسان نه مخکې کېدو موقع وي مال وي نو چا څنګه چې خپلوانو سره د نیکۍ لپاره طبیعت جوش لري هغه شان د طبیعت په جوش نیکي کوي او دې لپاره خدای پاک فرمایي چې تاسو
د اعتدال د حدود نه مخکې شي. اعتدال مخکې کېږي. اعتدال به بهر حال قائم ساتئ. یا د احسان باره کې د منکرانه حالت د تاسو نه صادر شي چې عقل ته نه انکار کوي. یعنې دا چې تاسو بې محل احسان کوئ یا برمحل احسان کوئ د دې ته ګورئ چې عقل او د تقاضا او د انصاف تقاضا به مخې ته ږدئ. احسان بې محل نه دی پکار. احسان چې چېرته حاجت وي نو هلته د احسان نه انکار نه دی کول پکار. بهرحال دا کتل هم ضروري دي چې د عقل څه غوښتنه د فایده څه ده. تاسو د ایتاء ذی القربی په خلق کې څه کمې چې موقع وي نو خپلوئ او چېرته زیات د رحم باران کوئ. په دغه آیت کې د عیسی علیه خیر 3 درجې بیانې شوي دي. چېرته چې د نیکۍ کولو دا حکم دی ورسره د عقل او د اعتدال او د نیک مقصد د ترلاسه کولو نصیحت هم شوی دی. حکم دا دی چې ستاسو دا ټولې نیکۍ دې لپاره پکار چې فایده ورسوي، دا نه چې په معاشره کې سوراني راشي. مور باوجود له دې چې مینې سره ډېره مینه کوي هېڅ چېرې هم د هغه په غوښتنه د هغه په لاس کې انګاره نشي ورکولی د اور. نو اصل مقصد ښېګڼه او خیرخواهي ده چې ور لپاره دا 3 واړه نیکۍ کول ضروري دي. وی بیا فرمایي چې اول دا درجه ده چې د نیکۍ په مقابله کې د نیکۍ وکړی شي، دا کمه درجه ده. او د ادنا درجې انسان هم دا خلق ترلاسه کولی شي چې څوک ورسره نیکي کوي هغه سره د دام نیکي کوي. هر شریف تن دا نیکي کولی شي. دا بنیادي څیز دی. دا څه اعلی نیکي نه ده، دا شرافت دی. دویمه درجه دې نه ګرانه ده، هغه دا چې په خپله د یوې نیکۍ ابتدا کول او بغیر د چا د حق نه د احسان په طور هغه له فایده ورکول. او دا د اوسط درجې خلق دی. نیکي کول او بغیر د هغه له حق نه په هغه باندې احسان کول، هغه له فایده ورکول، دا هم د اوسط درجې خلق دی، د منځنۍ درجې. اکثر خلک په غریبانو احسان کوي او په احسان کې دا یو مخفي عیب دی چې احسان کوونکي دا خیال لري چې ما احسان کړی دی نو خپل د احسان په بدل کې هغه کم نه کم شکر یا دعا غواړي. او څوک که د هغه مخالف شي نو د هغه نه د دې خبرې نامه بیا هغه احسان فراموشي ږدي. چا په چا چې احسان کړی دی که هغه مخالف شي په څه وجه نه ورته احسان فراموش وي او ځینې وخت خپل احسان په وجه هغه باندې فوق الطاقت بوج بار هم پرې واچوي چې ما په تا باندې دا احسان کړی، دومره موده ما زه ستا په کار شوی یم، تا ما نه فایده پورته کړې ده، نو د هغه د توان نه زیات بار پرې واچوي. او داسې احسان کوونکي خپل احسان هغه ته یادوي. او خدای پاک داسې خلکو ته انتباه ورکوي او فرمایي چې لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. یا احسان کوونکي خپل صدقې چې پکار چې بنیاد په صدق باندې وي هغه احسان یادولو او تکلیف ورکولو په وجه بربادوي. ما خدای پاک داسې خلکو له انتباه ورکړی ده چې داسې احسان به تاسو له څه فایده در نه کي. صدقې دي که داسې نو د هغې بنیاد په صدق او په صداقت باندې پکار دی. او که احسان کوئ نو بیا هم نیکي برباده شوه. او د صدقې لفظ د صدق نه مشتق دی. نو که په زړه کې صدق او اخلاص پاتې نه شي نو هغه صدقه بیا صدقه نه پاتې کېږي بلکې یو د ریاکارۍ حرکت وي. نو غرض دا چې احسان کوونکي کې یو خامي دا وي چې کله په غوسه کې چې راشي نو خپل احسان هغه خلکو ته رایاد هم کړي. او په دغه وجه خدای پاک احسان کوونکي ویرولي دي. او درېیمه درجه د عیسی علیه خیر خدای پاک دا فرمایلی ده چې بیخي د احسان خیال پکې نه وي او نه د شکرګزارۍ په نظر وي بلکې داسې د همدردۍ جوش نه هغه نیکي کېږي لکه څنګه چې یو ډېر جغت پهلوان مثلا مور صرف د همدردۍ په جوش د خپل زوی سره نیکي کوي. دا آخري درجه د عیسی علیه خیر ده چې ترنه مخکې ترقي ممکنه نه ده. خو خدای پاک د دغه ټولو قسمونه دغه ټول د خیر د ایصال قسمونه د مال او د موقع سره تړلي دي. او په دغه آیت کې صفا فرمایي چې دا نیکۍ په خپل مال باندې استعمال نه شو نو بیا دا بدای شي. دا منتبه ده که دا نیکۍ په خپل مال په صحیح طریقه نه کېږي نو بیا فساد پیدا کوي. په دنیا کې بیا نیکۍ نه وي، دا به بیا بدای جوړ شي. په ځای عدل به دا فحشا شي. بیا بله چې کومه برخه ده څه ذکر راځي د بد ځای نه د بچ کېدو چې عدل که نه وي نو بیا
بیا د فحشا شي، د حد نه دومره تجاوز کول چې هغه ناپاکه شي، او همداسې د بغیر د احسان په ځای به د منکر صورت به راشي، یعنی احسان به نه وي، منکر به شي. او بیا هغه صورت چې تنه عقل او کانشس انکار کوي، شعور او عقل انکار کوي، دا به د ایتاز القربا په ځای بغي شي، یعنی بې محله همدردي د همدردۍ جوش هم یو بد صورت پیدا کوي. اصل کې بغي هغه باران ته وي چې د حد نه زیات ورېدلی وي او فصلونه برباد کی، او واجب حق نه کمی چې کم وي، د واجب حق نه چې کمی دی هغه بغي ورته ویل کېږي. نو د واجب حق نه چې کم زیاتې دی هغه بغي دی، او چې کمی دی هغه بغي دی. نو دغه درې وړو سره د خیر د ایصال دغه درې وړو طریقو سره چې دا په موقع په مال نه وي نو دا به خراب شي. نو ځکه د درې وړو سره شرط ایښودلی شوی دی چې صرف عدل و احسان او همدردي ذوالقربا ته خلق نه نشي ویلی کېدی، چې انسان کې دا ټول طبیعي حالتونه او طبیعي قوتونه چې کوم په ماشومانو کې د عقل د وجود نه مخکې نه موجود دي، دې سره عقل شرط دی، او دا هم شرط دی چې هر دا قوت دی په موقع په مال استعمال شي. او بیا د احسان باره کې نور ضروري هدایتونه په قرآن کې دي، او دا هر څه د الف لام سره چې کوم خاص کولو لپاره راغلي دي، نو هغې سره دا د موقع د محل د رعایت طرف ته اشاره فرمایلی ده. نو دا ټول خلق دي چې دا په خاص طور باندې معین کړي دي دغه څیزونو لپاره. نو په مختلف رنګ کې په مختلف مثالونو دغه نیکۍ کولو تلقین هغې موږ ته فرمایلی دی. په دغه حواله یې خپله یوه واقع بیان فرمایي د نیکۍ په حواله. فرمایي چې احسان یو ډېر ښه څیز دی، دې نه انسان خپل ډېر لوی مخالفان راوپرځوي. په سیالکوټ کې یو تن و چې ټولو خلکو سره به جنګېدو، او داسې یو تن هم نه و چې ورسره د هغې سوله وي، ان تر دې چې هغه وروڼه او د هغې خپلوان هم د هغه نه تنګ وو. هغه سره یو ځل ما معمولي ښه سلوک کړی، او د دې په بدل کې هغې چېرې ما سره بیا بد سلوک نه کولو، او چې کله به میلاوېدو نو ډېر په ادب به یې خبرې کولې. همدغه شان یو عرب راغلی و موږ له، هغه د وهابیانو سخت مخالف و، ان تر دې چې کله به دغه مخې ته د وهابیانو ذکر کېدو نو کنځلې به یې شروع کړې. هغه دلته هم چې راغی نو ډېرې کنځلې یې کولې او وهابیانو ته یې بد رد وی. نو موږ د هغې هېڅ هم پروا ونه کړه د دې خبرې، او د دې خدمت هم بیا د هغه خدمت هم ښه کړی و، او ښه طریقه باندې د هغه دعوت موږ کړی و. یو ځل چې هغه د غوسې نه ډک و، وهابیانو ته ډېرې کنځلې کولې، نو چا ورته یو ځل وویل چې د چا کره چې ته یې څارې هغه هم وهابي دی. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام وایي چې په هغه باندې هغه خاموشه شو. او مسیح اسلام وایي چې هغه تن چا چې ما ته وهابي وی نو هغه څه غلط نه و، ځکه چې زه هم د قرآن نه پس په صحیح حدیثونو باندې عمل کول ضروري ګڼم. نو هغه تن یو څو ورځو پس لاړ، خو نه پس یو ځل هغه لاهور کې ما ته میلاو شو، خو هغه چونکې د وهابیانو مخکتو هم روادار نه و، خو چونکې ما دغه خدمت کړی و نو ځکه هغه دغه ټول جوش و خروش هلته ختم و. ډېر په مینه او په محبت ما سره میلاو شو، او ډېر په اصرار هغه ځان سره زه بوتلم، او یو وړوکی شان جومات چې پکې هغه امام مقرر و هغه هلته زه کېنولم، او د نوکرانو په شان یې ماته بیا پکې والو، او ډېر خوشامد یې کولو، او چې څه چې مې اوس کوي بیا لاړ شي. نو ګورئ چې احسان څومره زړونه مسخر کړي. بیا هغې فرمایي چې اخلاق د دوو قسمه وي، یو خو هغه چې د نن سبا چې کوم تعلیم یافته دي نو تعلیم یافته هغوی دغه اظهار کوي، مثلا ملاقات وغیره کې د صرف د خولې چاپلوسي وي، مداهنت سلوک کوي، او زړونه یې د هغې د نفاق او د کینې نه ډک وي، نو دا اخلاق د قرآن خلاف دي. او دویم قسم د اخلاق دا دی چې رښتونې همدردي لري، په زړه کې د نفاق نه وي، او چاپلوسي او د مداهنت نه د کار نه اخلي، لکه څنګه چې خدای پاک فرمایي چې ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. نو دا کامله طریقه ده، او هر کامله طریقه او هدایت د خدای پاک په کلام کې موجود دی، او څوک چې دې نه روګرداني کوي یا بل ځای کې هدایت نشي بیامونتی. ښه تعلیم خپله سراندازۍ لپاره د زړه پاکیزګي غواړي. کوم خلک چې دې نه لرې دي،
که په جوور نظر ورته وګوري نو ضرور به درته پکې ګند ښکاره شي. د ژوند اعتبار نشته. مونځ کې او په صدق و صفا کې ترقي وکړئ. موږ ته نصیحت هغې فرمایي چې په مونځ کې او په صدق و صفا کې ترقي وکړئ، عبادتونو کې او په صداقت کې او په پاکیزګۍ کې ترقي وکړئ. بیا هغې فرمایي زه تاسو ته بار بار همدا نصیحت کوم چې تاسو بیخي د خپله همدردي دایره مه محدودوئ او د همدردۍ لپاره د هغه تعلیم باندې عمل وکړئ چې کوم خدا پاک ورکړی دی. یعنی ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یعنی اول په نیکۍ کولو کې تاسو عدل ملحوظه ساتئ. کم تن چې تاسو سره نیکي کوي تاسو هم ورسره نیکي کوئ. او بیا دویمه درجه دا ده چې دې نه ورمخکې شئ او هغه سره سلوک کوئ. دا احسان دی. د احسان درجه د عدل نه زیاته ده او دا ډېره درنه نیکي ده. خو ممکنه ده چې کله نه کله احسان کوونکی خپل احسان چاته ظاهر هم کړي، خو دې نه مخکې یوه درجه ده چې انسان په داسې طور نیکي کوي چې د ذاتي مینې په رنګ کې وي، چې پکې د احسان نمای هېڅ برخه نه وي. لکه څنګه چې مور د خپل د ماشوم پرورش کوي او په دغه پرورش کې د هېڅ اجر او د صلې خواستګاره نه وي، بلکې د طبیعت په جوش وي هغه هر څه چې هغه د ماشوم لپاره کوي او خپل آرام قرباني. فرمایي که یو باچا هغه ته ووایي چې مه ورکوه ورله پی، نو هغه به هغه باچا ته بد رد وایي. نو فرمایي چې په دغه طریقه نیکي پکار ده چې هغه د طبعي مرتبې ته ورسولی شي، ځکه چې کله چې یو څیز ترقي کوي او خپل طبعي کمال ته ورسي نو هغه وخت هغه کامل شي. هی فرمایي چې خدا پاک حکم فرمایي چې تاسو ټولې دنیا سره عدل کوئ، لکه یعنی څومره چې حق دی هغه عمره اخلئ په انصاف د انسانانو سره سلوک کوئ. او دې نه مخکې بیا حکم دا دی چې تاسو انسانانو سره احسان کوئ، یعنی هغه سلوک کوئ چې د کم سلوک په تاسو فرض نه دی خو صرف مروت دی. خو چونکې په احسان کې یو پټ عیب دی چې احسان کوونکی کله خفه شي نو خپل احسانونه رایاد هم کړي. خو دغه آیت په آخر کې فرمایلی دی چې کامله نیکي دا ده چې تاسو انسانانو سره په داسې طریقه نیکي کوئ لکه څنګه چې یو مور خپل ماشوم سره نیکي کوي، ځکه چې هغه نیکي صرف د طبیعت په جوش وي، د بدل په غرض نه. په زړه کې دا اراده نه وي چې دا ماشوم د دغه نیکۍ په مقابله کې مال سره کوي. نو هغه نیکي چې د انسانانو سره کیږي نو کامله درجه دغه درېیمه درجه ده چې ورته ایتاء ذی القربی ویل شوی دی. نو نیکي سره خپلوانو سره نه بلکې هر چا سره نیکي بغیر د اجر د نیکۍ حکم دی. عمده هغه مقام دی چې خدا پاک هم پې ملاویږي، لکه څنګه چې د خدا پاک سره تعلق په حواله هم بیان شو. حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپلو کتابونو کې او په خپلو مجلسونو کې په دغه حواله بې انتها تاکید فرمایلی دی. او د اسلام په خوبو کې یوه ډېره لویه خوبي چې بل یو مذهب په تعلیم کې نشته دا بیان فرمایلی دی. نو دا زموږ کار دی چې خدای پاک سره د تعلق معیار ترلاسه کولو لپاره هم او د بندګانو حقونه پوره کولو لپاره هم د دغه تعلیم مطابق د عمل کوشش کوو. خدای پاک دې موږ له توفیق راکړي د دې مطابق د ژوند تېرولو. موږ د خپل د عبادت معیارونه هم د اعلی رنګ کو د بندګانو حقونه پوره کوونکي دي موږ یو. په خاص طور یو بل سره د مینې محبت تعلق هم د داسې قایم کو چې د دنیا لپاره یو مثال شو. خدای پاک د موږ په دغه خبرو باندې عمل توفیق راکړي او د بیعت د حق پوره کولو توفیق دې راکړي. د مسیح اسلام د بیعت په حق کې هم دا شرط دی د انسانانو سره همدردي. هره جمعه چې موږ د خدای پاک د الفاظ اورو نو د نیکۍ کې د مخکې کېدو د خپل اصلاح طرف ته د پام کولو د موږ ته توفیق میلاو شي. ګینې موږ کې او په نورو کې بیا څه فرق پاتې نه وي. خدای پاک دې زموږ او زموږ د غیرو ترمنځ د یو واضح فرق وښیي، لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې ډېر په درد د اظهار فرمایلی دی. د پاکستان د حالاتو لپاره هم دعا کوي. موږ خو به نیکۍ خورولو لپاره خپل کار کوو او چې کوم خلک د شیطان فطرت لري نو هغوی به خپل ظلمونه چې کوم د هغوی کار دی هغه به کوي.
زمونږ خو دغه شیطانانو سره د شیطانۍ د حالت څه مقابله نشته. مونږ ته خو د خدای پاک مونږ ته زمونږ خو تعلیم هم دی چې خدای پاک په حکم روان اوسي او دا به دعا هم کوو چې خدای پاک د زمونږ ایمانونه سلامت وساتي. وایي چې زمونږ ایمانونه ونه لړزېږي او خدای پاک سره زمونږ هغه تعلق پیدا شي چې د تعز القربا تعلق دی. اومله به مونږ د خدای پاک د فضلونو نندارې هم د مخکې نه زیات کوو انشاءالله. او چې څوک دشمنان دي د خدای پاک په نظر کې او د اصلاح قابل نه دي د خدای پاک په نظر کې خدای پاک د هغې په خپله تباه کړي. او انشاءالله چې کله داسې صورت به وي چې کله خدای پاک سره زموږ تعلق وي نو د دشمن د تباهۍ نندارې به مونږ کوو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.